دا ټولو نه اول خو زه خپل د دې وروڼو ډېر زیات شکریه ادا کوم چې نن کوم جوش کوم ولولې سره دې زمونږ استقبال وکړو او کوم عزت یې موږ له راکړ او دې خپل دې علاقې ته راوغوښتو او دې سره زه د دې شکریه ادا کوم چې نن د نوجوانانو کوم سوچ او کومه رایه وه هغې باندې د دې مشرانو او د علاقې خلکو چې کوم دی لبې کوي او د ترنګ ګروپ کې چې کوم دی د تحریک انصاف کې دوی شمولیت کوي نو ما سره الفاظ نشته دی چې زه د دوی شکریه ادا کړم او زه دو ته په ترنګ ګروپ او پی ټي آی کې په شمولیت باندې د خپل د طرف نه دو ته ویلکم ویم او دو ته مبارکباد ورکوم او د دوی زه شکریه ادا کوم زما عزتمندو مشرانو زما نه مخکې زموږ د علاقې وروڼو ډېرې مختصر خو ډېرې جامع خبرې وکړي زموږ ورور شیر علي خان پکې خبره وکړه چې زه مخکې په ترنګ ګروپ کې نه وم خو چې کله زه په ترنګ ګروپ کې شامل شلم نو ما ته پسته احساس وشو چې یاره زه ما ډېر لیټ شمولیت وکړو الحمدلله زه د الله شکر ادا کوم نن د اقتدار باوجود د پاکستان چې کوم تاریخ دی که تاسو وګورئ کومه پارټي کوم دغه اقتدار کې پاتې شي نو اقتدار لا ختم نی خلک ورپسې کنځل کوي او آینده لپاره چې کوم دی ځان له څه نوی سوچ کوي نو زه د الله پاک شکر ادا کوم چې لا 2.5 کاله پاتې دي او نن الحمدلله څنګه چې اسنجیب ووي چې د دیشانو نیمکۍ دا اول کله دیجې نه سټارټ اخلي او اختتام چې کوم دی هغه مټه تورخیل دی نو نن د دې نه موږ سټارټ واخیسته او مازدیګر چې کوم دی په اختتام کې به هم د شمولیت چې کوم دی پروګرام شروع دی نو دا زموږ دپاره ډېره لویه غټه خبره ده ځکه چې په 2018 کې د دې نیمکۍ نه خلکو کوشش کړی و چې یاره موږ دا سیټ ګټو او دا وټ چې کوم دی دې بیرې له موږ له راکوي نو دې خلکو نه یې وټ واخیستو او الیکشن چې کوم دی هغه یې بیا ونه ګټه نو د هغې نه وروستو په کار خو داسې وه چې موږ دې علاقې ته اهمیت نه ورکولې موږ دې خلکو نه ځان خفه ساتل وی موږ دې غاړې ته توجه نه ورکولې لیکن الحمدلله نن که په دې علاقه کې تاسو ګورئ چې څه روان دي هغه به د ترن او د بیارۍ د طرف نه روان دي موږ هغه تاسو وټ ځان ته پښتو کړې نه ده ځکه چې زموږ تاسو سره رښتې دي خانخیل او تورخیل چې کوم دي دا خو زموږ ماماګان دي او اوراز دیشان چې کوم دي هغه زما ماماګان دي او دا ناظم صاحب ناست دی د دوم دي نو زموږ تاسو قوم چې کوم دی رښتې په دې هغه ځای کې خلک کوي چې هغې ته خلک دون ګوري هغې ته خلک چې کوم دی عزتداره ګوري هغه ځای کې خلک رښتې کوي نو دا قوم چې کوم دی دا په موږ باندې دروند دی ستاسو د مشرانو د دې د علاقې چې څومره دي نومونه یې نه اخلم ځکه چې دا ما نه وروسته به تقریرونه نور کوي ما دا مناسب نه ګڼم خو به هر حال د نیاز اصرار په وجه باندې دې پروګرام ته هم زه رالم او خبرې مجبوراً ما نه کول راغله نو ستاسو د قوم انشاءالله مخکې زموږ مشرانو خدمت کړی دی او اوس چې کوم دی دا دواړه مشران زموږ ناست دي منتخب نمایندګان دي الحمدلله چې څنګه زموږ مشرانو د قوم خدمت کړی دی هم په حقه لارې باندې په حقه قدم باندې قدم ایښی او نن چې کوم دی په بډګام کې الحمدلله چې موږ سره د خلکو چې کومې رابطې دي که دغه شانې رابطې شوري نو بل الیکشن چې کوم دی آینده هغه به الیکشن وي هغه به ریفرنډم وي انشاءالله زه خپل دې دواړو مشرانو ته وایم چې کوشش وکړئ دا خلک چې کوم دی دې لمبینه ورکړئ د دې خدمت وکړئ او خپل کردار ادا کړئ نن که دو ستاسو مخکې څه مطالبې پیش نه کړي نو د دې دا مطلب نه دی چې دلته مسایل چې کوم دي هغه نشته دی خو چونکې دا ډېر عزتمند خلک دی دو دا مناسب ونه ګڼله نو زه د دواړو مشرانو ته خپل وایم چې کوم روډ باندې موږ رالو دا پوره د دې علاقې مسله ده
دې باندې لږه توجه ورکړئ. د دې نه علاوه دلته د بجلی چې کوم دی بعضې ځایونو ته بجلي ده داخلي هغه نه ده رسېدلې. نو نواز خان ناست دی د ده نوټس ته دا خبره راولم چې هغه بجلي چې کوم دی هغه ورته پوره شي. او د دې نه علاوه دلته یو واټر سپلای سکیم هم ضرورت دی. نو دا د نورې طرف ته چې کومې خبرې وي هغه ما ستاسو مخ ته راویستې. نورې تقریرونه یا خبرې هغه ستاسو حق دی، تاسو به کوئ. زه اخره کې د دې محفل کې د څومره مشران سپین ږیري ځوانان د ټولو شکریه ادا کوم او دې وروڼو ته دا یقین دهاني ورکوم چې انشاءالله تاسو په ترن ګروپ باندې اعتماد وکړو. نن تاسو موږ له دا عزت راکړه، دې موقع ته تاسو موږ راوغوښتو. نو انشاءالله زه دا چیلنج سره ویم چې د یوې خبرې اقرار د تاسو نه مخکې شرالي وکړو او انشاءالله سبا به تاسو هم دا کوئ چې څوک چې موږ سره نن شمولیت کوي چې دا شمولیت نن نه موږ 15 کاله مخکې کړی. انشاءالله تاسو دا تسلي ساتئ. تاسو سترګې چې کومې دي هغه به نه ټیټېږي او خدمت په بنیاد باندې موږ سیاست 1 پوینټ ایجنډا ده چې د دې علاقې خدمت دی. او دا زه چیلنج سره ویم چې په دې ټکي باندې زما نه څوک مخکې لاړ نو زه درته دې وروڼو ته به دا خواست کوم چې الیکشن پرېږدئ ځکه چې تاسو نه دا بل سړی زیات خدمت کوي بیا الیکشن ته مو ودرېږئ. او که زما دا چیلنج چا قبول کړو نو زه ورته سوال کوم چې په دې پوینټ باندې تاسو ما سره مناظره کوئ که تاسو بیا څه کوئ زه به تیار یم. که په دې پوینټ تاسو زه پټ کړم نو زه به الیکشن دا موږ دستبردارېږو او که نه موږ پټ کړی د خدای خاطر وکړئ د خدای خاطر وکړئ. بیا دې فیسبوک له لږ وار ورکړئ، دې کانزورو له لږ وار ورکړئ او زه ستاسو اخر کې د ټولو شکریه ادا کوم.